قربانی په هغه سړي باندې کیږي چې هغه عمر ته رسیدلی کوم چې شریعت غواړي او شریعت مونږ ته ښوولی. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تذبحوا الا مسنه. او دا غي تفسیر دا مسنه دي ته وایي چې دا غي د پیو غاخونه ولیدلی او نور غاخونه راختلی. نور غاخونه راختلی دا شریعت ساتي ګور. اکثر دا غاخونه ولا دا کمی چې خرڅې د سوداګر دی ولا ماتي نه چې د پیو غاخونه ولیدلی او نور راختلی چې نور راختلی او بګي ګوره. دا اسانی د لپاره بعض علما دا خبره ذکر کړی دی چې لکه اوخ د 15 کالوي او غواغوي میخه جسوي دوی او بيزو ګر چې کال پوره کړي د پیو غاخ چې ولیدلی او نور غاخونه راختلی. مو چې د غاخ اهتمام په ګډیر پکار دی. اگر که بعض علما دا وی بعض دا وی غاخ ته به ضرورت نشته خو چې دا کلونه دغی خدا مسنه ټکه پربې جبه کې وی هغه ساروي ته چې داغه د پیو غاخونه ولیدلی نور راختلی. نو دا کلونه به د سانتیا لپاره د شریعت ساته کلونه به کې د سانتیا لپاره د سره یاد ساتو. په دې خبره کې احتیاط هغه ډیر کوي. بل مسله زده د ساتي چې قرباني کې به عیبونه نه کوم عیبونه چې شریعت ذکر کړی چې دغه نه خالی. د برا بن عازب رضی الله عنه حدیث ته پغی کې سلور عیب رسول الله ذکر کړی دي چې کله دای په ساروي کې دنه په دمن قرباني نه کی. اول عیب چې سترګه کې عیب په سترګه کې دي سي عیب چې هغه ښکار عیب کوس پټ عیب په سترګه کې دنه عیب شو پټ ته ښکاری نه په دمن قرباني کې کنه کی چې ښکار عیب نو په دمن قرباني کو مثال کې یو ساروی دې په یو سترګه باندې خراب دي خزائر په طریقې دې د یو سترګه سره دا خرابه په دې باندې چې قرباني ده نه کی. دویم هغه بیمار ساروی چې دغه مرز ښکارا او چې ساروی دې هغه بیمار دې مرز یې پټ او ته به قرباني وکړه ماته هغه مرز یې پته نه لګیږي نه به هیڅ خبر نه بدی ونی کی. د دویم عیب شو. دریم عیب هغه ګډ ساروی چې داغه د ګډواله ښکاری خصفه په طریق جره ساروي سره دا ګډ دې په دې خپل کې د عیب دی په دې باندې قرباني نه کی. سلورم مرز هغه کمزور ساروي چې هغه بالکل غریب د ګرځېدو نه وته او په دې اډوکو کې چې کم مغز یې هغه څه شوی هغه تیم ختم شي. دا بس کسان لړ شي ولید بالله الله د پاره به دي شرزاون دي شي ګول جل الله تو ویلي د لړ به شي ساروي به روان کړي په دې لار دراتلو ساروي مونږ نه دومره کمزورې به راوړي ټول اډوکي باندې کې ښکاری په دې اډوکو کې مغز نه خپیم صحیح نه لګي. نو په دې کمزوري ساروي باندې قرباني ده نه کی. به د غوږ مسله ده. بعض علما دا وایي چې په غوږ کې نقصانی نو به دې قرباني نه کی کغیر قسمه نقصان او غالبا علما وایي چې د غوږ د نقصان چې ده مکروه دی یعنی قرباني به کیږي خو په کار ده چې دې خیال وساتل شي. نو موږ دا وایو چې خیال کوي چې د ساروي غوږ چې ده برابرۍ خیال کوي ځکه دا علماء د رائے مطابق کوم چې وایي چې نه غوږ کې عیبی نو د قرباني نه کیږي نه به منغه د فتور کې چې د قرباني نه ده شي. نو احتیاط څه شو چې ته د ساروي د غوږ خیال وساتي دي ساروي چې د غوږ چې ده خراب نه هغه سورې شوی یا هغه پرې کړی شوی. د ساروي خکر کماتی یا خکر وړکی یا خکر بالکل نه نو بده باندې قرباني کیږي د څه حرج نشته. خدا غوره طریقه ده چې ته دې ساروي وګوري چې هغه خکر برابرۍ ته غوره طریقه د الله سبحانه وتعالى لپاره یو شی ورکه چې مزدار خوې کنه خکاری چې دا مزدار ساروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو غډان الکړي به کبشین املحین اقرنین خکول خکرونه دا غډانو کوم چې رسول الله قرباني کړي نه قبل پر از خکر ماتي یو ډکه یا نه نو قرباني کی کنه کی قرباني ترشن د لکې مسله ده. غوره طریقه ده چې لکې برابرۍ پریکړې شوی نه خو قبل پر دې ساروي باندې یو کس قرباني وکړي چې داغه لکې پریکړې شوی ده نه دي کې څه حرج پکې نشته. اصل د سلور عیبونه چې ساروي کې د سلور عیب نه